الله سبحانه وتعالی لوط علیه السلام دې قوم ته ولېږو چې هغوی د حد نه اورېدلي او الله هغو ته مسرفین ویلي دي، ظالمین ورته ویلي. دا یو داسې قوم و چې دوی په دې فواحش او په دې ګناهونو کې ډوب شوي وو، په هغې کې غرق شوي وو، بلکل پکې دننه پراته وو. د هغوی په مجلسونو کې به دا غلط کارونه فحاشي دا به ښه کولاو کېده، بلکې غټ کار په هغو کې دا و چې سړي به د سړي نه شهوت پوره کوو. او دا داسې کار و چې د دوی نه مخکې چا دا نه و کړی. نو غټه فحاشي به کې دا و چې سړي به د سړي نه شهوت پوره کوو، سړی به په سړي باندې مینېدو او سړی به په ماشوم باندې مینېدو، د هغه سره به محبت کوو. بلکې بعض سیرتونو کې داسې راځي چې به یې لارو کوڅو کې به دوی لګوي یو بل سره به دا کارونه کول. لوط علیه السلام خپل قوم ته دا خبره وکړه چې دعوت یې کوو. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تاسو دې چې ګناه کوئ چې تاسو نه مخکې چا سره کړې نه. ځکه بعض علما بعض سلف دا وی که الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره نه کړې نو زموږ دماغ دا سره منلی نه چې هلک د هلک سره غلط کار کوي، دا موږ د سره منلی نه. خو چې الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره وکړه نو اوس موږ دا ومنو چې الله تذکره کړې دا خو شوي دي. الله دې رحم وکړي په دغه سلفو باندې او په دغه مشرانو باندې. او که اوس وی نو په خپلو سترګو به یې لیدلی وي، که اوس وی نو په خپلو سترګو به یې لیدلی. خو نیکان خلک اوچت خلک نو هغه وایي چې دا خبره زموږ دماغو ته نه پرېوځي. دا ستا د منلو خبره چې هلک به د هلک سره غلط کار کوي، جنۍ به د جنۍ نه شهوت پوره کوي، دا زموږ دماغو کې د سره وي راځي نه. خو رب العالمین تذکره کړې ده چې لوط علیه السلام قوم به دا چل کوو به چې الله ووایي خو به شوي دي که نه، موږ به ایمان نه. او که اوس دوی وی نو الله سبحانه وتعالی تذکره هم کړې ده. اوس شتیم په ډېرو معاشرو کې الله سبحانه وتعالی په موږ باندې رحم وکړي. دا خبره ورته هم لوط علیه السلام وکړه. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تاسو د سړو سره چې شهوت پوره کوئ لوط علیه السلام ورته او هغه زنانه هغه ښځې تاسو پرېږدئ چې کومې الله تاسو لپاره پیدا کړي دي لپاره دي چې سړي ته خپل شهوت پوره کړي. دا مرض چې دی سړی د سړي نه شهوت پوره کوي، جنۍ د جنۍ نه پوره کوي، دې ته یو اصطلاح ویل کېږي هم جنس پرستي. هم جنس لکه سړی د سړي سره زنانه د زنانه سره والعیاذ بالله. زه د په الله باندې قسم خورم چې دا الفاظ ګورې زه په ډېر مشکل باندې د خپلې خولې نه راوباسم چې یو سړی د زناورو نه بدتر شي، دا بله څه انسان یو دی بله ځان ته څنګه مسلمان وي. جاحظ دا خبره ذکر کړې ده د زناورو مبارک کې د څاروو مبارک کې وی زناور هم داسې نه کوي. زناورو کې نر د نر سره خپل شهوت چېرته نه پوره کوي او نه پکې کومه چې ماده ده مؤنث د مؤنث سره خپل شهوت دا د سره پوره کوي نه. زناور دا کار ډېر بد ګڼي سوای د دوو نه، د خرو نه او د خنزیرانو نه. خنزیر او خر دا په دې زناورو کې دقه دوه دي چې دوی کله نه کله ماده د مادې نه او نر د نر نه خپل شهوت دا پوره کوي. نو کوم انسان چې والعیاذ بالله باندې دا صفت راشي نو دیم د دې دوو زناورو په شان دی خر خنزیر. دا نور نه کوي، نور په دې باندې ځان ډېر دغه ګڼي. فطرت ته فطرت الله دې پیدا کړی زمونږ. دا داسې قوم د لوط علیه السلام دا قوم چې د دوی هغه فطرت الټه شوی. زمونږ د پښتو په معاشره کې دا مرض نن سبا ګورې ښه په زور او شور سره روان دی. مشر سړی وي چې په کوم ځای کې هلکان ویني هغوی ته به تاویږي راتاویږي. بلکې دې پورې بعض علاقې رسېدلي دي چې په هغه علاقو کې ته د ځان سره خپل کشر ورور نشي ګرځولی. که هلته د ځان سره وګرځو نو خلک ډایرېک ووایي دی ځان له څوک راوستی. او بعض علاقې داسې دي چې هلته به ته د ماشوم دومره خیال کوې د هلک چې دومره به د جنۍ خیال نه کوې. نن سبا ګوره څوک به جنکو نه هېرېږي. جنۍ خو کور کې ده که کور کې ناسته ده پلار مور سره ده مخامخ ده، خو هېرېږي په چا باندې؟ په هلک باندې نن سبا هېرېږي. دا مرض شتي که نه شتي؟ ښه عام شوی ده والعیاذ بالله، ښه عام شوی دی.
چې تا ته به ځای په ځای داسې زناور ښکاري دا ټکي زه په دې هم چې دا صفت به بل چا کې نه وي داسې زناور به ته د ځای په ځای ښکاري چې هغه به دې هلکانو ته او دوی ته به چې دی په انتظار وي بلکې داسې مرض دی او داسې کسان پکې شتي چې هغه داسې هلکانو پسې ګرځي نو دې هلکانو ته وایي اول ما سره بدکاري وکړي بیا به سره زه وکړم او بلکې داسې کسان پکې شتي چې هغه داسې هلکان ګوري د څه دپاره چې زه ورسره بدکاري وکړم نه وایي ما سره بدکاري وکړه زه به دله دومره پیسې درکوم والعیاذ بالله دا یو مرض دی یو داسې مرض دی چې الله سبحانه وتعالی دی چې د هر انسان حفاظت وکړي د دې په باره کې ته بعض معلومات درکوم په ټوله دنیا کې هم جنس پرسته خلک چې جنۍ په جنۍ مینېږي هلک په هلک مینېږي اخري چې کومه احصاییه ده او کومه شوې ده په ټوله دنیا کې هغه ده چې 600 ملیونه خلک په دې مرض کې مبتلا دي 600 ملیونه خلک دا په دې مرض کې ابتلا دي چې سړی په سړي مینېږي او جنۍ په جنۍ مینېږي او دا کم مریضان چې د ایډز بیماران دي دا خطرناکه بیماری ده په دې کې 46% په دې کې چې کم مریضان دي هغه د دې دلته مریضان دي چې الګ د الګ نه شهوت پوره کوي هغه د دې دلته مریضان دي او درته وایم چې کم سړی الګ د الګ نه شهوت پوره کوي او دا مرض پکې د دوی عمرونه د دې ډاکټرانو د اصول مطابق او مشاهده دي چې د سړی وته وګوري دي چې د دوی عمرونه د نور خلکو نه 15 کاله کمی غالبا دوی چې مړ کېږي به د 35 کې او د 35 نه 40 په منځ کې د ځمکې د مخ نه لرې کېږي الحمدلله چې عمر یې کم دی دا مرضونه پکې نه ولګېږي اخره کې بس خام مرضونه باندې مبتلا شي داسې مرض چې ګوره چاته ویلی هم نشي چې به ما دا مرض دی علاج هم بیا نشي کولی مشرانو ته نشي ویلی کشرانو ته نشي ویلی په دې مرض کې مبتلا شي دا خبرې ګورې څه داسې ناشنا نه دي چې زه یې کوم دا خلک وایي دا انګریزانو د معاشره خلک تعلیم یافته دي او زموږ د مسلمانانو په کوم ځای کې پاتې شو او مولوي صاحب لګیا دغه زړې خبرې کوي او پلانې دي او پلانې دي زه ته صرف د هر انګریز ملک خبره ته نه کوم دا 600 ملیونه خلک چې ما ذکر کړو دوی ګورې غالبا د کوم ځای دي هغه دغه ملکونه دي صرف ورته د یو ملک تذکرو کوم امریکا او په امریکا کې یو خار به ذکر کوم چې هغه ته وایي کالیفورنیا کې چې کوم رسمي واده شوی د حکومت د طرف نه د سړي سره هغه 100,000 کسان دي په دې یو علاقه کې دننه او 3 ملیونه داسې دي چې د هغوی واده نه دی شوی خو د یو بل سره ژوند تېروي هلک د هلک سره او جنۍ د جنۍ سره او ښه رسمي هلته سرټیفیکیټ میلاویږي واده کېږي باقاعده او په هغه واده کې پروګرام هم کېږي او خلک هم راځي چې چلې وروره پلاني د پلاني سره واده دی او مونږ چې کینو د بس بېدینه یاره منی به دوی څه به مني فطرت د زناورو په شان دی په دې کې مني چې هلک د هلک سره خپل شهوت پوره کوي جنۍ د جنۍ سره پوره کوي په دې کې مني شکر وباسي چې رب العالمین دله د پاک دین درکړی د سجدو نه خپل سر د سر اوچتوئ مه الله ته جاړئ او شکرونه وباسئ د رب العالمین بندګي داسې وکړئ چې ځان پکې خاورې کوي څومره ښکلې پاکه معاشره څومره ښکلی پاک دین صفا ستره دین بالکل صفا او د دې کار سزا څه ده حدیث کې راځي امام ترمذي امام داود امام ابن ماجه راوړي عبدالله بن عباس نوم حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط کله چې تاسو دې ونیسئ چې د لوط علیه السلام د قوم چې کوم مرض هغه پکې نو فاقتلوا الفاعل والمفعول به اسوک چې کوي هغه به موجنئ او د چا سره چې کیږي هغه به موجنئ بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی امام احمد بن حنبل راوړی دی عبدالله بن عباس نوم حدیث دی وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې لعن الله من عمل عمل قوم لوط د الله لعنت دی په هغه قوم باندې کوم چې د لوط علیه السلام د قوم هغه کار کوي لعن الله من عمل عمل قوم لوط بیا په دویم پیر رسول صلی بیا وی په دریم پیر بیا وی خبره سخته کړه ولې سخته کړه ځکه چې د خلک د فطرت نه الټه شي بل حدیث کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی د فائدې لپاره ذکر کوم عبد الله بن عمر د موي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لم تظهر الفاحشه في قوم قط کله چې په قوم کې د فحاشین راوتی دي او دا د فحاشین مشر د فحاشیه
چې هلک د هلک سره شهوت پوره کوي جنۍ د جنۍ سره حتی یعلنوا بها او د فحاشي په دوی کې خورش او ښکارش او ښه صفایي کوي یره په زړه کې نه حیا او شرم نه الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا الله به داسې مرزونه او داسې عذابونه براولي چې د دوی په پلار نیکه باندې چې تر غلي منه اوس وګورئ د نینې مرزونه نونه تاسو اورېدلي پلانې مرز پلانې دا اوس هم پلار نیکه سره پیژندونو چې دا مرز پکې الله سبحانه وتعالى زموږ د بچو حفاظت وکړي الله زموږ د معاشري حفاظت وکړي او کم خلک چې په دې مرز کې اخته دي رب العالمین دا غوښتل هدایت ورکړي الله سبحانه وتعالى د دې ګناه نه غوښمنه کې